کله چې الله پاک د آدم علیه السلام د ډانچې لپاره کوم هټه جوړوله هغه چې کله تیاره شو د محرم میاشت شوه کله چې آدم علیه السلام ته خلافت میلاو شو د محرم میاشت شوه کله چې آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کوله دغه د محرم میاشت شوه کله چې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک د اور نه نجات نصیب کو دغه د محرم میاشت شوه کله چې یونس علیه السلام ته الله پاک د مهي د خېټې نه نجات نصیب کو دغه د محرم میاشت شوه کله چې موسی علیه السلام ته نبوت میلاو شو دغه د محرم میاشت شوه کله چې موسی علیه السلام بني اسرائیل هغه د فرعونیانو نه هغه جدا کړل هغوی ته نجات نصیب شو دغه د محرم میاشت شوه کله چې د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د ډېرې اوږدې جدایۍ نه پس هغه ملاقات کیږي دغه د محرم میاشت ده کله چې الله پاک په دریای دجله کې فرعون غرق کوي دغه د محرم میاشت ده کله چې د ابراهیم علیه السلام دشمن نمرود هغه هلاک کیږي هغه د محرم میاشت ده د محرم خو هغه میاشت وه چې په دې کې نبی علیه السلام د خپل خوږې بیوې نکاح حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح په دې محرم په میاشت کې شوی دی نن خلک د محرم په میاشت کې نکاح هغه بد ګڼي وایي دغه میاشت هغه د غمونو میاشت ده په دغه میاشت کې هغه خوشحالي چې دی هغه مه راولئ په دغه میاشت کې هغه نکاح بد ګڼلی کېږي لیکن کله چې د نبي علیه السلام نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره کېږي دغه د محرم میاشت ده د نبي علیه السلام نکاح چې کله د ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره کېږي دغه د محرم میاشت ده د نبي علیه السلام بیبي ام جویریه رضی الله تعالی عنها هغه چې کله د دنیا نه هغه تشریف وړي دغه د محرم میاشت ده د محرم خو هغه میاشت ده چې د زکات تفصیل په دغه محرم په میاشت کې نازل شوی دی نبی علیه السلام د ټولې دنیا بادشاهانو ته هغه د اسلام دعوت لیږي خطوط لیږي دغه د محرم په میاشت کې لیږي کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه د منکرین زکات هغوی دپاره د هغوی خلاف چې دی نو هغه د جهاد اعلان کوي د هغوی خلاف چې دی نو هغه جهاد کېږي دغه د محرم میاشت ده کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنه ته خلافت میلاویږي دغه د محرم میاشت ده کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنه د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام لور ده د هغې سره نکاح کېږي دغه د محرم په میاشت کې کېږي کله چې علي رضی الله تعالی عنه ته خلافت میلاویږي هم دغه د محرم میاشت ده کله چې د علي رضی الله تعالی عنه هغه نکاح د نبي علیه السلام د هغې لور سره کېږي چې نبي علیه السلام ته په خپل بچو کې د ټولو نه خوښ اولاد و چې هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها ده د هغې سره نکاح کېږي هغه هم دغه د محرم میاشت ده چې نن خلک په دغه محرم په میاشت کې هغه نکاح بد ګڼي لیکن د صحابه کرامو د نبي علیه السلام نکاحونه هم د دغه محرم په میاشت کې چې نن هغه شوي دي د محرم خو هغه میاشت ده امام طحاوي د دنیا نه ځي دا دغه محرم میاشت ده امام ابو داود رحمه الله د دنیا نه هغه تشریف وړي دغه د محرم میاشت ده د ټولې دنیا د مدارسو هغه المدرسه چې د هغې بنیاد دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښودلی کېږي هم دغه د محرم میاشت د محرم خو هغه میاشت ده تاریخي واقعاتو نه ډکه میاشت ده هغه د عظمتونو میاشت هغه د حرمتونو میاشت لیکن مسلمان هغه میاشت هغه په ماتم کې هغه بدلوي مسلمان دغه میاشت خپل ځان لپاره هغه سپېره ګڼي مسلمان دغه میاشت د سپېره میاشت وایي ولې په دې کې حسین رضی الله تعالی عنه شهید په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه شهید شوی شهادت دا د سپېرهتوب علامت نه ده دا شهادت الله پاک هغې چاته ورکوي چې فخر شي د شهادت مرګ ډېر لوی مرګ دی دا خوش نصیب خلکو ته هغه نصیب کېږي څومره نیکان خلک دی هغو همیشه د شهادت د مرګ هغه دعا کوي